حیات خان شهید د ټولې KPK یو لیډر و، ډېر نر لیډر و او د پښتنو لومبي مشري چې کوم دی هغوی کړې وه او هغه چې پښتنو ته څومره نوم ورکړی دی د پښتنو په سر باندې هغوی څه کړي دي نو دومره پورې یې وکړل چې هغه خپله وینه توی کړه او د پښتنو لپاره یې خپل ځان قربان کړ. نن زه هغه حیات محمد خان شهید دپاره چې څومره م څه ووایم چې هغه به کم وي، هغه د پښتنو لپاره یو ډېر غټ نوم او د پښتنو په صوبه کې خاص کر په خیبر پښتونخوا لپاره چې هغه څومره څه کړي دي نو هغه د چا نه پټ نه دي، هغه په ټوله دنیا کې ښکاره دي. نیوز چې څومره د ملګري زه ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او د هغې نه پس زه یو خبره کول غواړم چې دا کومه برسي را روانه ده د 9 په ورځ باندې په 1 بجه په شیرپو وطن کور کې، نو په هغې کې زه د څومره زموږ د پښتنو څونه چې د اواز اوري او څومره پارټۍ دي که هغه NP ده که هغه JY ده که هغه PTI ده، دا ټول زموږ چې څومره ورکر دي دا ټول زموږ رونه دي. خو حیات خان شهید چې کوم دی هغه د پښتنو لپاره اواز اوچت کړی دی، نو زه وایم چې یاره په دې کې زموږ د پښتانه چې څومره دي څومره زموږ د اواز اوري دي ټولو کې دي شرکت وکړي او انشاءالله ما ته خپل ځاني د ډسټرکټ 400 یوت حواله دی، نو ډسټرکټ 400 یوت په انشاءالله WYU په دې کې ښه پوره کردار وي او انشاءالله برسي چې نور کله څومره ښه شوي وي د هغې نه به انشاءالله یو په ډبل باندې دا ځله ښه وي او موږ به انشاءالله د حساره نهري یونین کونسل نه انشاءالله 50 ګاډي وباسو، څه به پیدل ځي، څه به په موټرسایکل ځي، څه به په ګاډو کې ځي، خو جلسهګاه ته به ځان رسو او انشاءالله په شیرپو کې به هغه جلسه کوو چې انشاءالله د شیرپو د شاخه پورې جلسهګاه به هم ډکوي او هغې نه بار به ډېر زیات خلک انشاءالله د جلسې نه بهر ولاړ وي.